زما ملګرو په دې نننۍ ویډیو کې به مونږ د فقیر ای پی د ژوند حوالې سره خبرې کوو. که مونږ د فقیر ای پی په ژوند باندې نظر ور واچو نو مونږ ته پکې غټ څلور حالات ښکارېږي. د فقیر ای پی په ژوند کې لومړنی حالت دغه عجزي، دغه فقیري او د الله عبادت و. بیا د هغه په ژوند کې داسې حالت راغی چې هغه د ډېر وخته پورې انګریزانو سره جنګونه وکړل او په هغه جنګونو کې یې انګریزانو ته ماتې ورکړه. بیا د هغه په ژوند کې دریم حالت داسې هم راغی چې هغه د پاکستان خلاف او د پښتونستان د جوړولو کوشش یې کولو. خو څلورم حالت پکې دا راغی چې هغه د افغانستان خلاف شو او پاکستان سره د وفادارۍ قسم وخوړو او در مرګه پورې د پاکستان وفادارو پاتې شو. نن به په دې ویډیو کې ملګرو په دې څلور واړو حالاتو باندې خبرې کوو. که تاسو زمونږ چینل تنقید او تعریف نوی سبسکرایب کړئ نو موږ سره هغه سبسکرایب کړئ او په دې ویډیو باندې موږ سره در اخره پورې اوسئ. ملګرو فقیر ای پی یا مرزا علي خان، د خپل نوم مرزا علي خان او مشهور په فقیر ای پی باندې و. فقیر ای پی د میرالي کجوري کلي کې په کال 1893 کې د ارسلا خان په کور کې وزیږېدو. د فقیر ای پی تعلق د عثمانزی وزیرو قبیلې د تورخیلو شاخ سره و. ملګرو فقیر ای پی خپل ابتدایي او روایتي تعلیم صرف او صرف د څلورم جماعته پورې حاصل کړی شو. خو چې کله فقیر ای پی 12 کالو عمر ته ورسېدو نو پلار یې وفات شو او د دې دنیا نه رخصت شو. د دې نه پسته ای پی خپل دنیایي تعلیم پرېښودو او مذهبي تعلیم حاصلولو دپاره بنو ته لاړو. هم د تعلیم په دې دوران کې د فاطمه خېلو قاضي حیات الدین عرف کاری شیرزاد لور سره نکاح وشوه. سموده یې په بنو کې تېره کړه او بیا په کال 1922 کې د خپلې مېرمنې سره واپس وزیرستان ته راغی او په ای پی کلي کې یې ځان له کور او یو جومات جوړ کړو او د مولانا علم جان په شاګردانو کې شامل شو. ملګرو د دې نه وروسته په کال 1933 کې مکې معظمې ته لاړو او هلته کې یې د حج فریضه ادا کړه. خو چې کله د حج نه واپس وطن ته راغی نو په حاجي صاحب باندې مشهور شو او د حاجي فقیر ای پی په دعاګانو کې ډېر غټ اثر او په ډېر لږ وخت کې تر لرې لرې ځایونو نه ورته د خلکو راتګ شروع شو او دغه شان د فقیر ای پی د عجزۍ او د فقیرۍ شهرت د خلکو په منځ کې خورېدل شروع شو. او دا هم ویل کېږي چې فقیر ای پی په کال 1933 کې افغانستان ته لاړو او هلته یې هوس کې د محمدزی خلاف جنګ وکړو او دا جنګ یې د امان الله بادشاه د بحالۍ دپاره کړی و. ملګرو یوه ورځ په بنو کې په کال 1936 کې په درېیمه میاشت کې یو واقعه راپېښه شوه چې رامکوري نومې یو جینۍ وه چې د هندو مذهب سره یې تعلق لرلو. هغې اسلام قبول کو او نوی نوم یې ځان له اسلام بیبي کېښودو او د یو بنوسي هلک سره یې واده وکړو. نو د دې خبرو نه هندوانو د غیرت مسله جوړه کړه او ټول په شریکه د دې خلاف په عدالت کې مقدمه وکړه. په دې دوران کې انګریزانو هم د هندوانو مرسته وکړه او اسلام بیبي یې نابالغه ثابته کړه او خپل پلار ته یې حواله کړه. ملګرو د انګریزانو د دې فیصلې خلاف په بنو کې احتجاجي سلسلې شروع شوې او دې احتجاجونو دوره زور ونیسلو چې په عدالت او په سرکاري دفترونو باندې خلکو اور ولګاو. بیا یو داسې وخت هم راغی چې حالات د کابو نه بهر شول او انګریزانو مجبوراً په بنو کې کرفیو ولګوله. نو په دې حالاتو کې د بنو عالمانو او مشرانو د وزیرستان د خلکو نه مدد وغوښتو او هم په دې سلسله کې فقیر ای پی د ملکاشدر په مقام یوه جلسه وکړه او هم په دې جلسه کې د انګریزانو خلاف د جهاد اعلان وکړو. هم د دغه ځای نه دا لښکر خیسور ته روان شو چې د بیچیکس په مقام کرکڼې کې جنگي مرکز قایم کړي او د انګریزانو خلاف ګوریلا جنگ شروع کړي. ملګرو د دې جنگ دپاره فقیر ای پی سره 10,000 پښتانه تیار شول. خو دوستانو د شمالي وزیرستان انګریز انتظامیه هم د مجاهدونو د دې نقل و حرکت نه غافله نه وه او د ای پی
او ای پی کلی کې د حاجی فقیر ټول تعمیرات روان کړل. بلخوا فقیر ای پی په کرکنی کلی کې نوی جماعت، حجره او کور جوړ کړو. انګریز سیاسي ایجنټ مستر کرایټ یو ځل بیا فقیر ای پی او د هیسور توریخیل قوم ته دمکی ورکړه که چېرته فقیر ای پی تر 3 نومبر پورې موږ سره روغه ونه کړه نو په هیسور باندې به پوچ کشي وکړو. ملګرو فقیر ای پی هم یو بهادر انسان و. هغه د انګریزانو دې دمکی ته اډو څه اهمیت ورنکو. انګریزانو د فقیر ای پی د گرفتارۍ دپاره میجر جنرال کولریج په کمانډ کې یو بریګیډ میرالي ته راوړو او بل بریګیډ د رزمک نه روان شو. دواړه بریګیډ په 25 نومبر په کال 1936 کې سحر وختي د هیسور په طرف روان شو. بل طرف ته مجاهدینو د مادي وسایلو نه بېنیازه صرف په قوت ایمانی سره د انګریزانو خلاف مورچه ولګوله. ملګرو دا هم ویل کېږي چې په دې جهاد کې مجاهدینو سره زنانو هم مرسته کړې وه. زنانو به مجاهدینو کې د جذبې راپارولو دپاره سندرې هم ویلې. خو چې څنګه میرعلي بریګیډ علمشیري قبرستان سره جوخ تلپکان او رزمک بریګیډ تنګړي ته راورسېدو نو مجاهدینو پرې حملې شروع کړې او دا جنگ پوره 3 ورځو ته ورسېدو چې پکې میجر بیسکوم، میجر ویلیم، میجر کینډال او کیپټن بایټ سره بلاشي نور پوجیان مړه شو او زخمیان شو. ملګرو په دې جنگ کې انګریزانو ته بدترینه ماتې وشوه او بل خوا دې جنگ د فقیر ای پی نه یو عظیم لیډر جوړ کو او د ای پی په شهرت کې نور هم اضافه وشوه او د ای پی په لښکر کې ورځ پر ورځ زیاتوالی شروع شو. خو بل خوا فقیر ای پی خپلې سرګرمیانې تر جوب، جنوبي وزیرستان، بیټني، ډیرسملخان، بنو او تر کوهاټه پورې اوږدې کړې. خو بل خوا انګریزانو هم په خپل قوت کې اضافه وکړه او اضافي 40,000 نفري یې راوغوښته او چې چېرته به هم فقیر ای پی خپل جنګي مرکز جوړولو نو انګریزانو به پرې سخته بمباري کوله. خو بل خوا فقیر ای پی هم خپله ټکانه بدلوله رابدلوله. بعضې وخت په داسې هم راغی چې فقیر ای پی به د انګریزانو د لاس نه د مئی په شانتي ووتو او بالا آخر د ډېر صلاح او مشورې نه پس یې افغان بارډر سره جوخت ګورویت کې خپل مستقل جنگي مرکز جوړ کو. پوجي نقطه نظر سره دا مرکز دومره محفوظ ثابت شو چې انګریزانو خپل بې پناه طاقت استعمال کو خو ګورویت یې قبضه نه کړی شو. ملګرو کله چې ای پی د مرکز جوړولو نه فارغ شو نو د پنجاب او د دره ادمخیل نه یې کاریګر راوغوښتل او د ګورویک په اوږدو سرنګونو کې د بجلۍ ړومبنی جنریټر او د خیرات مشین او د اوسپنې ویلي کولو بټۍ ولګوله او دغه شان یې د وسلې جوړولو کارخانه ولګوله او بیا یې په دغه اسلحه باندې د انګریزانو خلاف دومره سخت جنګونه وکړل چې نن پې هم د ازادۍ تاریخ فخر کوي. مارکا ډمډیل، مارکا پورتانګی، مارکا شیرونګی، مارکا سردار، مارکا سرویکی، مارکا تفیسر، مارکا شتویتانګی، مارکا درګی، مارکا مجیروغه، مارکا لشکرکوټ، مارکا بویا، مارکا خړه، مارکا کرومګړی، مارکا نبی، مارکا لشکرکوټ، مارکا ممشخیل، مارکا خوزوا، مارکا مرخون او مارکا همټه. دا د فقیر ای پی د انګریزانو خلاف قیامت خیز جنگونه او په دې ټولو جنگونو کې انګریزانو ته سخته ماتې ورکړې وه او مجاهدینو فقیر ای پی کامیابی حاصله کړې وه. خو ملګرو د هندوستان د تقسیم نه لږ شانتې مخکې انګریزانو پښتنو ته اختیار ورکو چې تاسو خپله خوښه ده که تاسو پاکستان سره شاملېږئ او که تاسو انډیا سره شاملېدل غواړئ. هم په دې سلسله کې په 21 جون په کال 1940 کې په بنو کې فقیر ای پی، باچا خان، نورو خدایي خدمتګارانو یو جرګه راغونډه کړه چې هغه جرګه نن په بنو ریزولوشن باندې یادېږي. ملګرو په دې جرګه کې دا فیصله وشوه چې اول خو دې موږ له یو ځان له خود مختاره د پښتونستان په شکل کې ځان له ملک راکړی شي او که داسې نه وي نو بیا دې موږ افغانستان سره شریک کړي. موږ به چېرته کې هم انډیا یا پاکستان سره شریک نشو. ملګرو
انګریزانو د بنو د جرګې د فیصلې نه انکار وکړو او په 14 اگست 1940 کې هندوستان په دوه حصو کې ټوکړې کو چې د هغې نه انډیا او پاکستان په وجود کې رالل او بلخوا فقیر ای پی ته یو آزاد پښتونستان پکارو چې د هغې دپاره ای پی خپل کوششونه شروع کړل او آخر دا چې ای پی په کال 1948 کې د شمالي وزیرستان په داتاخیل علاقه باندې قبضه وکړه او د آزاد پښتونستان بنیاد یې کېښودو او بیا په 19 مئی په کال 1951 کې ای پی په ګورویک کې یو بله جرګه راغونډه کړه او د پاکستان حکومت نه یې دا پوښتنه وکړه چې تاسو پښتونستان یو آزاد ریاست تقسیم کې هم په دې سلسله کې فقیر ای پی په پښتو ژبه کې یو اخبار هم چاپ کړو چې د فقیر ای پی سوچ او پیغام ډیرو خلکو ته ورسي هم په دې سلسله کې فقیر ای پی سره افغانستان او انډیا مالی مدد هم وکړو او د پاکستان خلاف ورسره څنګ په څنګ ولاړو فقیر ای پی په ګورویک کې د رایفل تیارولو کارخانه هم ولګوله او د هغې دپاره چې کوم هم ضروري سامان پکارو نو هغه ورته د افغانستان حکومت ورکو ملګرو بیا په کال 1950 کې په اولنۍ میاشت کې پر ازمک کې لویه جرګه راټوله شوه او فقیر ای پی د پښتونستان نیشنل اسمبلی لومبنی صدر مقرر کو هم له دغې وجې بیا په کال 1953 او په کال 1954 کې د پاکستان هوایي پوځ د فقیر ای پی په ملګرو په ګورویک کې بمباري وکړه چې په دې بمبارۍ کې فقیر ای پی ته ډېر نقصان ورسېدو هم ملګرو بیا څه وخت پس د څه وجوهاتو په بنا باندې د ای پی تعلق افغانستان سره خراب شو چې د هغې په وجه د پښتونستان تحریک لږ کمزوري شو او د پښتونستان د تحریک د کمزوري کېدو دویمه وجه دا هم وه چې ډېر پښتانه مشران د پاکستان سره د جنګ کولو نه انکار وکړو او د هغې وجه دا وه چې مونږ خو د انګریز خلاف جهاد کو او اوس خو انګریز بیرته لاړو او مسلمان سره خو جهاد نشته مونږ څنګه د مسلمان خلاف جنگ وکړو خو د دې هر څه باوجود هم فقیر ای پی هار ونه منو خو دوستانو بیا په کال 1954 کې چې کله د پښتونستان چیف کمانډر مهردل خټک د پاکستان واکدارانو ته ځان حواله کو او اسلحه یې وغورځوله نو په دغه وخت باندې د ای پی تحریک پښتونستان مکمل طور باندې کمزوري شو او بیا څه وخت پس مکمل طور د خاورو دفن شو بیا د دې نه پس ته فقیر ای پی پر ازمک کې اجلاس راوغوښتو او په دغه اجلاس کې یو واضح اعلان وکړو چې د افغانستان حکومت موږ سره د اسلام په نوم دوکه وکړه او که افغانستان چرته په مستقبل کې د پاکستان خلاف سازش وکړو نو موږ به چرته هم د پاکستان خلاف نه ځو ځکه چې موږ نن نه پس د پاکستان سره د وفادارۍ قسم کوو ملګرو د دغې نه پس فقیر ای پی تر مرګه پورې پاکستان سره وفادار پاتې شو هم ملګرو فقیر ای پی د سوندۍ په مرض باندې اخته شوی او هم دې ضرري مرض زموږ نه عظیم لیډر فقیر ای پی په 14 اپریل 1960 کې جدا کو او د ګورویک په دره کې یې ډېر په درناوي سره تورو خاورو ته وسپارو ملګرو اچا ویلي دي چې سل عمره خو یو د ممره